نبی علیہ الصلوۃ والسلام له حضرت عمر راغی، یا رسول الله ستا د بیبیانې تا سره ناست دي که نه، نو د صحابه کرام ستا خواله راځي او بار د بانډون هم پکې خلک راځي، نو دوی خو نور ټیک دي پرده کې دي، او دا مخې ښکاري نه که دا مخې پټ کو ښه به نه وي. نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته نبی علیہ السلام بیبیانو کې څو بیبیانې هغې له قار ورغې. حضرت عایشہ رضی الله تعالی عنها وی ای عمره ستا زموږ په کور کې کار نشته، وایي ستا زموږ په کور کې کار نشته. چې دا وي که نه هغې ټیک ته زه به څه ووایم. په دې کې الله جل شانو آیتونه نازل کړه چې نبي علیه الصلوۃ والسلام ته د خپلو بیبیانو ته او د مؤمنانو چې کومې ماشومان زنانه دي هغې ته دا خبره وکړه چې یدنین علیهن من جلابیبهن، چې عمر ټیک خبره کوي مخونه دې پټوي، عمر ټیک خبره کوي مخونه دې پټوي. ښه د عمر خبره ټیک ده. بل آیت مبارکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طواف وکړه نه، دا مقام ابراهیم چې دی، حضرت عمر وی یا رسول الله دی مقام ابراهیم کې 2 رکعاته نفل نه کوو. نبی علیہ السلام فرمایل لږ صبر وکړه، الله جل شانه حکم نه دی کړی. الله جل شانه فرمایل واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى، حضرت ابراهیم مقام ابراهیم چې دلته تاسو 2 رکعاته نفل وکړئ. عمر ټیک وایي چې عمر به کومه خبره هم کوله. په جنگ بدر کې داسې کار شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابوبکر صدیق صاحب نه حضرت عمر صاحب نه مشوره واغسته. حضرت عمر صاحب ورته وی دا ټول کافر چې موږ کوم قیدیان نیولي دا به قتل کړو، دا اینی به ولې توی کو چې پته ولګي دا دشمنان دی. اول وی ماته د خپل رشتہ دار چې کوم تا نیولي دي ګره مکه دا ماته حواله کا چې د سرونو دنګم. ابوبکر صدیق صاحب ته یا رسول الله وی معاف وکړو. نبی علیہ السلام ته ابوبکر صدیقه وایته د ابراهیم علیہ السلام ته کې نرم دی. او حضرت عمر صاحب ته حضرت نوح علیہ السلام په شان غسنا کې وی چې یوم د سړی بچی نه دی پرې نه دی کنه. پرون ویلی واقعا کنه چې عمر حضرت نوح علیہ السلام غصه شو، سي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خدای په مخ تزمکه یو کافر هم پرې نه ټول تباہ کی. بیا طوفان نوح را حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ډېر سخت مزاج دی، حضرت نوح علیہ السلام په شان غصه دی وکړه. الله جل شانه فرمایل وای که چېرته ما چېرته په لوح محفوظ کې دا نه وی لیکلی چې په مشوره کې ما خیر اچولی دی چې تا صحابو سره مشوره وکړه یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نو ما په لوح محفوظ کې لیکلی دي چې کم خلک مشوره وکړي خپل کوشش وکړي او یو فیصله وکړي مسلمانان، نو زه دی په خپل کوشش ته وجې نه نیسم که دی غلطه فیصله مو کې خیر دی. نو که دا ما په چېرته په لوح محفوظ کې نه وی لیکلی نو تاسو ټول له مې عذاب درکړی وی، عذاب به مې درکړی وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژړا شو، وایي که چېرته الله جل شانو په لوح محفوظ کې فیصله نه وی لیکلی، دا خبره نه وی لیکلی چې مجتهد زه په خپله خطا باندې نه نیسم، یو کوشش کوونکی زه په خطایه باندې نه نیسم، که دا الله نه وی لیکلی په لوح محفوظ کې. نبی علیہ السلام فرمایل نو اوس که عذاب راغلی وی مونږ ټول به تباه شوي وی سوا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. حضرت عمر به بچ وی ځکه د هغه فیصله ده کوم چې د الله د کتاب فیصله. نو ایتونه به نو نازل شوي، حضرت عمر به خبر وکړه ایتونه به نازل شو. ډېر ځایونه په قرآن مجید کې دا چې حضرت عمر څه ویلي بس دا ټیک ده، حضرت عمر چې بس وی الله به دا ټیک ده. داسې لوی صحابي وو حضرت عبدالله ابن عمر صاحب زما بابا چېرته مې یو خبره نه وکړې هغه خبره به ټیک وه. داسې حضرت عمر رضی الله تعالی د کراماتو خاوندو زبردست انسانو.